السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه اعزاز پردیسي د اډلي نه امید لرم چې ټول به ښه چرته ښاد او باد بریالي اوسئ. زما له طرفه دې ټول اکبر پورې ته مبارک وي چا چې هم الیکشن کې حصه اخیستې وه، کوم چې د هر پارټۍ سره تعلق ساتي. ټول نه مخکې خو زما ټول ته ډېر مبارک وي. ډېر خوشحاله شوم چې دې کې نوي ځوانان هم حصه اخیستې وه او زموږ د اکبر پورې دپاره یو اعزاز به وکړو چې ځکه نوي خلک هم پکې راغله او خدای ورته کامیابي ورکړه. خو څو خبرې دي چې تاسو سره ضرور شریکوم. د ټولو نه مخکې به زه دا ووایم د حیات خان هر ځل عوام ورسره مینه ساتي ځکه چې د خپل علاقې خیال ساتي. دې ځل هم خدای کامیاب کړو، ډېر خوشحاله شو په تا باندې هم او دغه رنګ د عوامو خدمت کوه، د عوامو سره شه، عوام به تا سره شي. د یتیم بچیانو خیال ساته، د غریبانانو خیال ساته، الله دې کامیاب ساتي. بیا به پسې راشو ملک علي خان زوی چې کوم دی فیصل، ملک فیصل علي خان، الله تاسو له بیا یو موقع درکړې ده، بیا کامیاب شوی او کم عوام چې په تا باندې اعتبار کړی دی د دې عوام له به نه غورځوئ. او ستاسو ویډیوګانې ما هم کتې، اخره کې به زما دا شعر ستاسو ډېر خوښ و چې کله به تاسو خپله خبرې ختمولې. الله دې کامیاب ساته او موږ خوشحالېږو چې ټول پاس شو. په دې خوشحاله یم د پارټۍ دپاره نه، په دې خوشحاله یم چې د عوام د اکبر پورې خدمت وکړي، اکبر پورې خسته کوي چې څوک اکبر پورې ته رانږدې کېږي، څوک ورته انټر کېږي چې واقعي دلته خلک شته دی، خلک شته دی. بیا به پسې راشو ملک قاسم خان ته، کوم چې یو ځوان هلک دی، تاسو ته په سکرین ښکاري. تاسو هم ته دې هم ډېر مبارک وي، الله هم کامیاب ساته، خو د عوامو زړه به نه غورځوئ. د اکبر پورې در باندې حق دی پوره. عوامو در سره مینه کړې ده، د دې مینې بدله کې به تاسو عوامو له خامخا صله ورکوئ. بیا به ورپسې راشو زمونږ چې کوم د علاقې دي د دې ټولو اکبر پورې لازمانو خبرې وکوم. سید وکیل شاه تاسو له هم الله یو موقع درکړه او د دې موقع نه به فایده خامخا تاسو عوامو ته رسوئ. زموږ در سره دا دعا ده چې زه خو په دې خوشحاله یم هر یو پارټۍ والد دي، خدای کا صرف اکبر پوره خسته کوي، د اکبر پورې خدمت وکړئ، د عوامو خدمت وکړئ. کم چې وی کونسلران دي، کم کیسان والے دي، هر یو نه چې ولاړ دي، خدای کا چې د هر یو پارټۍ سره تعلق ساتي. شاه سعود صاحب ته ورته هم ډېر مبارک وي، الله دې کامیاب ساته نور هم. او بیا چې په کم راځي په ځوانانو او ستاسو ویډیوګانې، ستاسو تصویران هم ما کتلي دي. شاهد مامون ته ډېر مبارک وي، یو ځوان هلک او ښکاري یو جذبه درکې ده چې ته د عوام خدمت پم کې او کم عوامو چې په تا اعتبار کړی دی نو د دې صله به خامخا ورکې. مونږ دا نه غواړو 4 ځل 5 ځل خو د اکبر پورې دا سړک وشلیدو، څومره پیسه چې په دې باندې فضول لګېده چې په یو ځل لګولې ونه د اکبر پورې روډ به اوس ټیکو. تاسو به د سیلاب به ښکاري که نه، تاسو وعدونه به نه تښتئ، وعدې هم کړي د دې وعدو باندې به کلک ولاړې. د اکبر پورې دا روډ جوړ کړئ، د یتیمانانو سره به ودرېږئ، د غریبانانو سره به ودرېږئ، حق ته به حق ووایئ. که د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي ټولو ته لګیا یم، صرف دومره ده چې د اکبر پورې خیال ساتي. ډاکټر هدایت خان ته دې هم ډېر مبارک وي، الله هم هر ځل کامیابی ځکه چې عوام در سره مینه کوي، خپل کلی ولس در سره مینه کوي. نو تاسو هم د خپل عوامو خدمت وکړئ.
عرفان شو، الله هم کامیاب ساته. داسې ډېر دي ځکه چې دې ځل ښه په دروند تعداد باندې ټول ولاړو او ټول ښه په جذبه کې وو چې موږ به کار کوو. بل د کنډرو سره صدام خان ته دې هم ډېر ډېر مبارک وي، الله دې کامیاب ساتي، زموږ ورسره دا دعا وي. او ټول بس چې هر څه وي تاسو چې کومې دا په دې جلسو کې یو بل سره زوتو داسې زوتونه وکئ د اکبرپورې دپاره چې زه دا لاره پخوم، زه د غریب سره ودرېږم، زه د یتیم سره ودرېږم، زه دا سړک جوړوم، زه اکبرپورې عوام ته سہولت ورکوم. دې کې زیتونه شروع کړئ، الله به هم کامیاب ساتي. او زما یقین دا ساتم چې کوم پاټو والا مدریدلي او کوم هم کامیاب شوي دي تاسو به د عوام خدمت ضرور کوئ. الله هم راته ښاد او باد او بریالي ساته. ورکړئ خپل ورور ته اجازت. د لوی الله په امان.